رحمت للعالمین هم وقت مستجابو. که خوب پیغمبر صلی الله علیه وسلم چاته خیره کړی دا نو هغه خیرم الله په درجه د قبولیت لګولې دا ټیم پکې نو. او که چاته د دواړو جهان سردار دعا فرمایلې ده نو دعا هم په درجه د قبولیت باندې فوري لګېدلې ده. الله پاک جل جلاله دې موږ او تاسو ټولو له په دې باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. هره جمله په خپل ځای باندې د مسایلو او د ژوند تېرولو یو بهترین اړخ دی چې د اولاد سره شفقت او بیا په اولاد کې د لور سره او د بچو سره مینه محبت ساتل دا د رحمت للعالمین خاصه وه. ولې د تاریخ کتابونه لیکي صحیح احادیث و روایاتو کې راځي زمونږ زړونه سخت شوي دي، زړونه زمونږ د اوسپنې په شان ګرځېدلي دي. کله چې به د جنت د بیبیانو سرداره سیده کائنات سلام الله علیها حضرت فاطمة زهرا رضی اللہ عنہ رسول الله صلی الله علیه وسلم کررالا نو آقا مبارک بورتا پاسه دو قام الیها وقبلها على راسها او پسر باندې به خپل کړه وعانقها د خپل نورانی زیګر مبارک ته به راجوخ تکړه او تاسو به ته وکړه کیف انت یا فاطمه تو بی فاطمه ته څنګه لوره بچی ته خیر پور کې خیر دی زما غنیاز بن وسی حسن حسین څنګه علی شیر خدا څنګه لوري ته خپل څنګه خاوند څنګه ټول تاسو نه به د کونینو سردار فرمایل او بیا به خپل کټ مبارک کې د ځان سره کېنولا خپل صدر مبارک به ورته وغړولو. دا انسانی تاریخ دی. رسول الله مبارک صلی الله علیه و آله وسلم کو یو طرف ته امت ته مسائل خی بل طرف ته اولاد سره شفقت کول او د بچو درد خی چې اولاد سره به ډیر مینه محبت سلوک کوي ځکه دا د زړه غوښې وي. الله تعالی دې موږ او تاسو ټولو لا په دې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. دا کمزوري ډېر خلکو کې هغه د ځان نه وکاږي اولاد سره ډېر زیات سخت زړیتوب کوي او بیا د لوڼو سره خاص کر لور خو یو ډېره کمزورې ده زنانه ذات کمزورې ده د خپل کورني. تاسو سوچو کې چې څوک ورکره راشي تاریخ یو عجیبه جمله لیکي او چاته پته نی نو دا زنانه ذات دا لور چې دی دا ورته وایي دا مې د پلار کور دی ځان ته نه منسوبوي چې دا زموږ کور دی وي دا مې د پلار کور دی. او چې کله واده شي او یو بله زندګي شروع شي او څوک راشي پوښتنه ترې کوي وي دا مې د خاوند کور دی دا مې د خاوند کور دی. اخره کې د تورو خاورو لا او تور لحد ته لاړه شي په خدمتونو یې لرې چیرې چی شي. الله تعالی دې زموږ استادو په زړونو کې نرمي پیدا کړي د اولاد سره شفقت د اولاد سره محبت په اولاد دردېدل دا د دواړو جهانو د سردار مبارک تعلیم دی موږ او تاسو ته. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. دعا وکړئ چې الله تعالی زموږ او تاسو ټولو په حال رحم وکړي. دا مسائل چې بیان شو په دې الله د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. دا کم کمی او کمزورتیا چې مونږ کې د دې مسایلو د الله دې رانه لرې کړي زمونږ زړونه دې الله د خپل عشق او محبت نه د نبی پاک صلی الله علیه وسلم او د هغې د اهل بیت اعظام او اهل بیت اطهارو د محبت نه ډک کړي. څوک چې مریضان او بیماران دي که زنانه دي او که نارینه دي الله کامل او عاجل شفا ورته ورکړي. څوک چې قرضداري دي مولای کریمه د دې پاک وخت ساعت په برکت سره د پردي قرضونو نه خلاص کې چې د چا روزګار نشته د حلال او فراخ او بسیار روزګار ورته نصیب کې. د اسمان ارادې راته ګورې ښې نه دي. کامل توبه الله تعالی ته وکاږئ او د الله د نیکانو اولیاء او صالحینو پاکانو خلکو لمنې راونیسئ ورنه دا ګلې ورېدل او دا بې وخته بارانونه راتلل دا د الله د غضبناک او قهرناک او غصه کېدو علامې دي. الله ناراضه دی. توبه کامل وکاږئ استغفار ډېر زیات ووایئ صدقات او خیراتو کې چې الله خپل د قهر ارادې واپس کړي. الله دې موږ او تاسو د خپل عذاب او د خپل قهر نه وساتي. وافوض امري وامرکم الى الله
ان الله بصیر بالعباد.